أفكري إنا دادي كده. अस्पताल څنګه روان دی؟ ښه روان دی ډېډي. ښه نه دی روان ځکه چې هلته کې د مریضانو علاج نه کېږي. جی او سوچ پې وکړه، اسپتال ته مریض ته علاج دپاره راوستلی کېږي، د تشدد دپاره نه. تشدد؟ په کوم اسپتال کې چې ډاکټر د مریض په نبض لاس نشي ښودی، د هغه به د مریض علاج څوک کوي؟ امید دی چې ته به زما په اشاره پوه شوې. هغه خو ښه دی، خو په کار خو دا ده چې تاسو هغه تپوس ته لاړ شئ. سمن بیبي څه چل دی؟ راځي شابه. احسان ډېر سیریس دی. دا څه وی؟ په اخر شل پوه شو.
समन बीबी تاسو جاړئ دا جاړئ ولې احسان څنګه دی شکر دی چې تاسو دغې تپوس تپوس مې ځکه وکړو چې هغه زما پیژني هغه خو ښه دی خو په کار خو دا ده چې تاسو هغه تپوس ته لاړ شئ او دې کتل بچي چې تا د شیراز سره څه وکړل او هغه ستا دپاره څه سوچ وکړو ما نه پکار دی انکل چې زه د شرمه نه مړ شم دا ستا د ملامتۍ احساس دی بچي او د خپلو غلطو احساس د بنده د ګناهونو په خپله کفارې او چې زه خشم نو زه به ټولو نه پیله د شیراز نه د خپلو غلطو معافي غواړم زه به د هغه خپله ځم او د ملامتیا د احساس نه به خپل ځان آزادوم په کار همدا دی بچي ښه بچي تو اوس ارام وکړه خفایې نو زه تا نه بیا معافي غواړم نه نه احسانه داسې خبرې مه کوه چې زړه مات شي په جوړېدو کې وخت لګي که نه خو سمن ستا پیله په ځای ده ته په حق خفه یې زما نه اوس به زه ستا علاج کوم ما اوس ډاکټر څنګه یې چې ته راغلې نو اوس ښه یم ما تا نه مخ ځکه اړولې وه چې تا زما په وفا خاورې اړولې وې خو سمن دغه خاورې زما په خپل سره بار شو نو څه لاسته درغلې غم پښیماني او ستا د بېروخۍ ستم چې په هغې کې زه اوس هر وخت سوځېږم که ته په غم اخته وې نو زه هم د جدایۍ په څو لمبو کې سوځېدم نو سمن که ته راغلې نو راځه چې د بېلتون دا دیوالونه وغورځوو چې بیا مونږ یو ځای شو سمن که ته اوس هم خفه یې نو زه تا نه بیا معافي غواړم نه نه احسانه داسې خبرې مه کوه چې زړه مات شي په جوړېدو کې وخت لګي که نه خو سمن ستا پیله په ځای ده ته په حق خفه یې زما نه اوس به زه ستا علاج کوم
وعلیکم السلام. زما خیال دی ته څه بیا ها راځه خورې کښېنه دلته پلیز. ته چې په بیت کې مصروفه وي نو بچي د خپل مور پلار خبر دې اخیستی و که نه؟ د هغې خو زه ډېر زیات خیال ساتم. د هغې په دعاګانو باندې خو خدای پاک زه کامیاب کړی. او بله خبره دا چې د هغې باندې مې حج هم وکړو. شاباس چې څوک د خپل مور پلار خدمت کوي هغه خدای همیشه ښه ساتي. زه به سبا نه بله ورځ کلي ته ځم. تاسو ما سره لاړ شئ که نه؟ ولې نه بچې زه خو به کلي ته خامخا ځم او هغوی ته به د احسان د واده د راتلو ستم کوم. ها د احسان واده لري له خیره. او بچې په نن سبا کې به نیټه کېدو. دا ولې یار تا خو موږ ته اړو ویلې نه دي. ته واده به نه خو د نیټې نه کس وي او ستا غوښتې دوستانو نه بغیر زه واده چېرته کولی شم. ښه ته لږ ارام وکړه بیا به ګټو. صحیح ده. څنګه یې مېلمه؟ خیر دی بس دا طبیعت مې داسې خراب غونته دی. کوکی سړی چې بندیوان شي نو د هغه طبیعت اکثر ټیک نه وي او چې ریایي درته میلاو شي که نه نو په خپله به یې طبیعت ټیک شي. یا لکه هغه ستا ملګری چې دی چې ستا ورسره خبرې شوي دي هغه سره څه مال شته که نه؟ او زما پیسې ورسره دي. نو زه به سهار خپل سړی ولېږم روبیړو دي نو بیا به موږ ته ښار ور ورسو. ته ورته وخت او پیسې وښایه هغه پیسې راوړي. سړی چې د مرګ او د ژوند نه خبر شي که نه نو پیسې په خپله رامنډې وایي په خپله. دا زما کیسه وه. احسان خپل ژوند په خوشحالۍ شروع او زه د دنیا په دې روان ژوند کې بیا په خپلو کارونو شو. اوس به بیا خپل بزنس ته لاس واچوم او ځان به اوچت مقام ته رسوم. ما هم خود غرضي کولی شوه خو فایده یې نه وه. خواږه خوبونه